تاسو د هایر ایجوکیشن د یونیورسيټو ترقۍ خبره کوي د تعلیم د ترقۍ خو صوبایي حکومت چې کوم دی نو مردان کې د یونیورسيټۍ د ځمکې د خرڅولو دغه کړی دی او هلته پې پروټست روان دي تاسو وایي د مردان یونیورسيټۍ ګریټر کیمپس دا په 2009 کې د ځمکه اخیستلې شوې ده تقریبا 15,000 کناله او پای کې چې کوم دی د هغې وخت سره په 2800 روپۍ کنال مرله ځمکه اخیستلې شوې وه کوم چې ویری انډر پرایسینګ دی کم روپو باندې او پای کې بیا خلک کورټ ته لاړو او نن چې کوم دی د هغې قیمت نن 1,25,000 روپۍ دی کم خلک چې احتجاج کوي د هغو په دور کې صرف 2% ادایګي په دې کې شوې ده او نورې پکې پیسې نه دي ادا شوي دوه درې خبرې په دې کې ډېرې زیاتې ضروري دي هغه یو دا چې په دې باندې د سپریم کورټ د فیصلې نه بعد د روزانه په بنیاد 15 لک روپۍ اضافه کیږي نمبر 2 په مردان کې چې په نن ورځ کې هم 36,000 کنال ځمکه د ګورنمنټ پرته ده څه ضرورت دی چې د ګورنمنټ ځمکه پرته ده او بیا د هغې دپاره پرایویټ ځمکه اخیستلی کیږي پکار دی چې په هغې کې دا یونیورسټیانې جوړې شوې وې درېیمه خبره دا ده چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د سټینډرډ مطابق د یو یونیورسټۍ دپاره د 100 نه تر 120 کنال پورې ځای کافي دی چې باید یو یونیورسټي جوړه شي نو په دې باندې په تعلیم باندې څه فرق نه پرېوځي یو خبره دویمه خبره دا ده چې په دې کې کمیټې جوړه شوې ده او کمیټې له دا ډیسیژن نه دی اخیستی چې په دې سره به مونږ څه کوو بلکې یو آپشن دی په ډېرو آپشنو کې ده مختلفو څیزونو باندې خبرې روانې دي او کله چې د کمیټې فیصله راشي نو هغه به ټولو مخې ته راشي خو زه دا وایم چې کوم خلک په دې کې انټرسټډ نه وو د ګورنمنټ ځمکې په ځای باندې پرایویټ ځایونه واخیستو په کمو پیسو باندې واخیستو بیا یې ادایګي ونه کړه هغو خلکو ته هیڅ دا حق نه دی چې هغه په دې باندې سیاست وکړي او خپل مړ سیاست په دې باندې راژوندی کړي دې نه وړاندې کوزدر چکدرا ملکړی یونیورسيټۍ کې د ملکړی یونیورسيټۍ څلورم ریسرچ پرفارمنس ایوارډ تقسیم دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا اعلی تعلیم او ارکایوز وزیر مینا خان افریدي ویلي دي چې د یونیورسيټو د قیام مقصد ریسرچرز پیدا کول دي خو د بدقسمتۍ نه د ګریجویټس تعداد زیات او ریسرچرز کم دی د ملکړی یونیورسيټۍ څلورم ریسرچ پرفارمنس ایوارډ ورکول د فخر ویاړ خبره ده دستوره چې پکې د ملکړی یونیورسيټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر رشید احمد قومي اسمبلی غړي محبوب شاه صوبایي اسمبلی غړي همایون خان تحصیلات انځای چیرمن پیروز شاه په شمول ایوارډ اخیستونکو په شمول ملکړی یونیورسيټۍ ګڼ شمېر پروفیسرانو شرکت کړی وینا په وخت د ملکړی یونیورسيټۍ وایس چانسلر دستوري ته پر راتګ د میلمنو شکریا ادا کولو سره ریسرچر ته مبارکي ورکړه او تمه څرګنده کړې ده چې دوی به خپل تحقیق مخ په وړاندې بوتلو کوششونه کوي دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا اعلی تعلیم او ارکایوز وزیر مینا خان افریدي وینا وه چې ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې ملکړی یونیورسيټي که یو طرف ته په بیلو بیلو شعبو کې په تحقیق محققین پیدا کوي نو بل خوا خپل مالی پوزیشن برقرار ساتلی دی د ویل چې د خیبر پښتونخوا نورو یونیورسيټو ته هم د تحقیق په شعبه کې پرمختګ پکار دی د ویل چې د هر هغه عمل ملګرتیا به کولی شي د کمې لاندې چې تحقیق کوونکي استادان تحقیق کوي او طالب علمان هم تیاری ترقۍ دپاره هر قسم تعاون کولی شي او داسې استادانو ته به د ایوارډ سره نقدې پیسې هم ورکولی شي دستوره کې مشر میلمه مینا خان افریدي ملکړی یونیورسيټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر رشید احمد قومي اسمبلی غړي محبوب شاه ایم پی ای همایون خان په وړاندې د ملکړی یونیورسيټۍ په بیلو بیلو شعبو کې د یونیورسيټۍ فیکلټي لیول پراجیکټس جنرال ایډیټر شعبو کې ریسرچر په شمول پراجیکټس ایکسلنس بیسټ ټیچر او نورو شعبو کې ایوارډز او سرټیفیکیټس ورکړل دستوره کې د ملکړی یونیورسيټۍ لخوا راغلو میلمنو ته شیلډونه هم وړاندې کړی شو دې نه وړاندې صوبایي وزیر مینا خان افریدي ملکړی یونیورسيټۍ کې د شجرهکاري مهم په سلسله کې بوټی هم نال کړو محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر